اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحديث في ذكر راضي يوالي رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم صحابي تنبؤ और फरमाई हुआ था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ما ته नसीहत وکړه او नसीहत وکړه په داسې چې مختصر وي چې ډېر وګړي نصیحت چې ډېر لري. محدثین فرمایي علما چې دا خبره جایز ده چې یو کس وایي چې ما څه خبره وکړه نصیحت ولګي وکړه نو دا خبره څه بده چې عدالت ده. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته جواب دې متول کو څنګه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی صفات ورکړو جواب یې وکړو چې د ټول مجموعه د کلام الله تعالی تبارک هغه دې دې باور کړو. کوم چې په دې محاوره کوي چې دریاب په کوڅه کې راوړل نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې لا تحذر بس دا دعا کلمې بدلې دي نو د فرمایي لا تحذر بس ته غصه مه کوه. دا حدیث ورته فرمایو علما په دې باندې بهترین بحث او ذکر نصیحت چې دې نو یو دا فرمایي چې دا غصه د دوه وجو نه دي راځي. یو کثرت د هرڅ دا او یو شهوت د نفس نه انسان خواهش نفس غواړي چې مال د سره ډېر وي او دې غوسه کوي د غوسې یا پرونی کوي د غوسې کار نه کوي دا کېدو په څیر دې په څیر نه ځاني خواهشات چې نو غواړي نو غوسه د پاره باندې دې ورته او د عمل دا چې دې کوي نو د دوه وجو غوسه چې نو انسان ته دې ورته او په دواړو کې خواهش د نفس چې د رابطې موجود وي. او بعضې وخت غوسه دیني علما دي چې دا منع نه ده ځکه چې یو پلار وي هغه بلکل غوسه چې دی نو نه کوي زوی ده نو بالمهار به هغه روان وي. یو شاګرد او استاد چې دی غوسه نه کوي نو هغه بالمهار دا به چې دی نو یو به روان وي. دا شان کې یو مرید وي هغه ته غوسه چې دی نو نه کوي په مخه باندې نوم دا نظام د دې په تاسو کې کېږي نه غوسه وي او غوسه په دې دایره کې نه دا چې دې دا وي او بیا علماء چې د غوسې له تکبر کوم چې دې دا پیدا کېږي ځکه بعض وخت یو سړی غوسه کې کمزوري باندې نو غریب چې دې جواب نه کوي دې کې ډیوال کې نه کوي. بعض یو سړی غوسه چې دې کوي په دې حساب باندې چې یو سړی سره دې په پوسټ پیدا شي اثر کوي دایم چې دې غوسه وجه دا هغه چې دې وی دې سره سره هغه چې دې نشي کولای دا شان چې دې موږ راځي دې ټول اسباب چې دې دا غوسه رسول الله مبارک او شریعت تعلیمات هغه دا چې دې جوړ کړي نو چې دا غوسه چې کومه دا فطري امر دی تقاضا ده انسان کې الله تعالی چې کوم دایي کوي بیا دې علاج او هیڅ دې او د اوج دې دا او د چې انسان کې محنت او صبر په دې ډېر د سخت په دې دا ورسي او بیا د غوسې را استعمال په دې دا وسخت دي د نفسیات او عمده دي چې مثال یو سړی یو کس ته دې غوسه کوي نو دې په دا وخت کې انتقام چې دې نه غواړي بس دې کله یخشي او حالات برابر شي بیا دې هغه دې وروړي او بیا دې ورته خپل خبره واستدا هغه دې ورته کوي دې ادارو کې د سکولونو کې زیات تر معاملات دا چې کوي استاد وسشي کاری زیات کې روشي او په هغه کې دومره زیات هغه کار چې کې روشي یا سیاست کې روشي او دا الله تعالی دا وایي هم چې دې دا چې دا عفو کې دې صفات الله جل شانه دې دې فرازي او دې کسانو صفات خپل دي یول عازمین الغیظ والعافین عن الناس کوم خلک غوسه چې دې ضبط کوي او خلقو ته عفو کوي دا د الله د مسلمانو خلقو علاج د دشمن
حقیقت چې کوم وایس خبره کوي کوم مقرر کوي دا هم شاید چې په دې باندې عمل چې دی نو ادا چې دی نو نه وي لیکن عمل چې دی نو د شرعي تقاضا چې دی نو ادا وي چې بدای کې د لاګو چې دی نو شي د خپل اسلاف واقعیات او حالات چې دی نو هغه سره ځان چې دی نو ادا وي چې په کوم حالاتو کې د وسیل ضبط دا چې دی نو کړی دی او په یې باندې صبر چې دی نو موږ دا چې کړی دی هغه چې د انبیاء تېر شوي دي الله دې خپل وخت باندې درس څخه دې نور کړی دی نبی علیہ السلام حالات راځي الله رسول کې یا الله کافران چې دې نو دا نه سمېږي بدی باندې عذاب راول او دا ټول خلق کړ الله به عذاب راو بس افغانستان ټول چې دې ټول دنیا چې دې دوباره آباد دې شو ځکه د دنیا د دویم آباد دې نوح علیہ السلام دم علیہ السلام چې دې اول او بیا دیم دا نظام روان دی لیکن الله تعالی او بیا رسول یو درس ولګی کوي نوح علیہ السلام ورشه کې پټانی د ګلال د دې او ورشه هغه نور دې جوړ کړی دي یا خپل دې وچر دا نور جوړ کا هغه ور باندې دې نور کړی دي او بیا دې اوس دا دې مات کا یا الله ولې مات کا دا په کومو کړهو په کړه دې نو خټا بیا او بیا په خپل مور یې باندې ځان کا ویلو وردا ته خپل لاس باندې عاجزي سجود دې نو اړې دي لوکړي دي استاو د ټول محبت ته چې دې مخصوص سره د ماته په محبت دې ما جاتا ورکول کوم حالت به دې نه ودا چې راځي نو علیہ السلام ته کوم درته مرکز دا و دې دې لوکړي اي موږي امام صاحب ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی دا د فقہ یو حالت ورکړي او صبر ورکړي دا مختلف واقعات دي یو کس راځي نرمه دی هغه د کتابونو سره دې راغلي دي دروازه ته کوي بیا راځي دا خبره دی راشوا بیا دې بیا راځي بیا د وې چې یا سوال خدای دې د انسان ژوندۍ کې د دې د ځایګه څخه څه اوس دا سوال دی چې دا دې کوي ورته حضرت پاک سے مولا ولا تاسو دې سره دوی فیصله دا اوس چې دې نو نو چې دې تازه چې وینو هغه خو باندې کېږي ماسوي یو کله بیا دې په دې ټیم کې شو شي بیا نو ماسوي خو باندې نو بیا دا رسول دا په وخت په یو آیا دا دې چې کله سره تازه بیا دا ما سره کوي چې دا مالي سره دې چې کله سره نو حضرت ولا دې نو په باندې دا والله ته علم ورکړو یو فقيه یو دسترس ورکړو او کرامت او د الله دې نو ورکړو دې مچ نظر نو زدا راکو او دا معلومو چې رسول باندې دي او دا ګروش بیان کړي نو دې دا قواله دا واسي الله تعالی دومره صبر په دې حالت او په دې ماحول کې دا نه ورکړي نن والد چې سره راشي دغه خبره دې وی او ورته وزره کوله دا سه نه راځي چې میاشت باندې بدل دا چې نو یو حالت د نور کې خراب دا شان د نور نو داسې وي نو د پاک سلام د صحابه په پای کې غضب بس دا چې په وګړو او صح دا چې د الله به شریعت کې د اندازه کولې دا او هدي کوله کولې چې څومره اوس څومره په دې سم پکړاته او بیا دا علاج چې د نور کولې چې دا اوسه انسان د شیطان دا چې د متراولي او ځاتوالي وطن الله تعالی کله چې راشي نو دا وخت وظیفه مزدا کوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بس بار دې حدیث کې راغلي او قرآن کې الله تعالی چې کله د شیطان په طرف باندې الله تاسو د تعوذ دا چې څنګه وایي بس د شیطان په پناه وایي د پناه په جواب وایي او الله وایي بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بس دا وایي سب الله تعالی ستاسو مخه ایګه بابا یو پالي دې دا وایي دویم دا چې انسان یې ولاړي دې چې کبیر کېږي او دې له الله تعالی خپله دا وسوله کوي او کله چې دې ناس دې چې کبیر سملي الله په دې باندې دې تعالی دا چې دې لوکي او دا وسوله زبط کې دا چې دې تعالی شي مکه ذکر تاسو ما وکړو چې یو څه مداسه دې دا چې دې یو انسان د وسوله دا ګناه دې دا نه ده ځکه دا په دې موجود ده بیا تقاضا باندې عمل کول او څه باندې انسان بیا فسق حضور شروع دي او
حضور پاک صلی الله علیه وسلم څنګه دا فرمایي چې د مؤمن ته کنسل کول دا چې کړل فسق دی ډېر لوی ګناه چې کړل دا ورکول او دا کنسل کوي ګناه چې نه راځي او د حسین دا چې نه راځي او دا چې دا قتل د مؤمن د انسان دا چې کړل کفر دی نو یو ځای چې کړل ذکر کړل چې دا فسق او کفر یعنی قتل دا دواړه یو ځای چې کړل حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا چې کړل کله اطلاع چې د بس پر زول وشي سخت خبره هغه چې کړل وشي او الله تعالی دې او ما ته کارته شروع چې کړل د توفیق دې او چې بیا باندې عمل دا چې کړل راشي دې مصیبت دې صوفیا او علاج چې کړل هم کړل انسان چې کوم مرض راځي کوم لوی حالت راځي دا علاج او د حکایات او علماء دې صوفیا سره چې کړل هم هغه سره چې کړل دې شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ډېر لوی صوفي تېر شوی دی د نقشبندیو سلسله کې ټول کې دغه لوی حالات چې کوم راځي گنگور د هندوستان کې اوس لوی ښار دی د هغې چې کوم نو دا صوفیا زیات تر وخت د هندوستان سره چې کوم ډېر زیات څه کوم نه دی شیخ صاحب کوم وفات شو زوی یو نازو نام کې هغه چې کوم لوی شو او زموږ ته کې کار چې کړل شي شاید تاسو په دې څه نو په ډېر ځای کې کړل خو سره په نسبت تاسو راځي شیخ چې کړل او چې نو الله ولا څه ورکړو بیا خپل یو چې د پلان کوم کسب او پلان زما چې سعودي د سره خبر تا نو هغه چې کړل ورغواړي اوس په دې ورغواړي ته ستاسو ویل ګرځېدل والد صاحب خلیفہ قطب عالم دا وخت بلخ کې دا چې کړل بعد د بلخ سفر چې کړی و کو چې د والد صاحب کوم شیخ د کوم خلیفہ دا نه د استفاده به کړی دا به دې او دا به دې د معنی کې تاسو چې کړل شوی دی چې د خطاب مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی صدیقی چې دا د والد صاحب چې کړل خطاب مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیه تاسو مخکې دا واقعات کرامات ذکر ما وکړو چې والد صاحب دا بیان کړو لیکن دا څه پر ساتلو فقال جزاء مبوس جزاء ولدان قبلنا الله كل معلوم حضرت قبلنا في الفاظ شو جاء تغزوي چې کوم دي چې فريسه رحمت الله تعالی ته ضرورت راغی او دا غیر افعال چې کوم یو کو او د خانقاه مالکیا اوس کوم دې په دې اجوال دي اوس هغه دا سره هغه چې کوم آباد دی ولای د قیامت آباد چې کوم لري په پنجاب یقینا د دیوبندي مسلک فکر طریقت یو ډېر لوی خدمت دی ما حضرت دې کوي نو چې کله د شیخ دې ویو چې اوسم کوم او بیا چې کوم هغه شی به ورته نه بیا چې کوم دا ورته دې چې کله ګړل بلخ کې چې کوم شیخ ناس ته خبر شو زمانه شیخ او استاد یې راغلی لوی استقبال وته وکړو کوم فراس راځي دوران چې کوم چې کوم ټول استقبال دې وته وکړو اسباب دې کې کېنو خانقاه دې کوم راوست او جدای هاته کوم به ورکړه اې کې دا د ډېر د جماعت سونه او مدرب قرآن او اصل دا وش دریش بل حضرت دې وزیر او ته یې حضرت بس تاسو زمانه په نوازي وکړه لیکن چې تفصیل به سره راغلی نو هغه ماته دې راغلی پرسیس دې زمانه پلان د کوم سیس کارونه امانت نه خپل امانت هغه چې کوم دا وایي ها په قرآن دې نو څه کوي پاسه بس هغه مهمان وي اوس په پتا کې چې کوم صفاتونه دي تکبر دا لوی څه اوس باندې چې کوي زه په دې کې د راوړل او دا به دې کو خلق په اولادو کې یو خبره چې کوي چې دا مدار د سابقان وي سابق چې کوي نو ډېر په نازو نام کې شي وي څنګه چې دا مشام ولا چې کوي سنوي نو ولا چې کوي سنوي هغه وسو کې هغه صفات لوی شو ګاډي کې هغه چې کوي راشي او بیا هم د خام په دې راځي زیات چې کوي نو کې دا د اولاد او ته تر شاته کې او چې کوم ځای کې د ورګان داخله راځي او بلیغ دا او چې کوم له درته کې د حمام سره چې لکېنا او چې له نړۍ کوا او چې دا دا سپلې کزار چې کوم له پروت دي هغه چې کوم څه دا کوا په دغه کې کوم څه راځي د ناس دی نو ځای یو شاله په دې کې جون کې دی نو په کړه زیات ولدا سختي او تکلیف
دا ته ملاوي کې وخت پاس کو یا ته حضرت تاسو کې چې تربیت د صاحبان چې کوم څنګه لري یا رسله یو سره نه وایي دا ګندګي چې د دوی دا وایي چې دا وخت د پاتونو دا شکل چې دی نو دا سره باندې د وغه چې دی نو دې حضرت کوي چې کله تاسو په خپل سره وړي دا په خوا کې دیږي چې دې له دې سووري کله دې ناس ته وغه د بکره په خپل خوا کې دیږي ډېر کوئی بدلول په دې एकदम وسشي افسوس دا ګمبوز دوا کړی وی کنه دا په دې باندې چې تاسو چې په ما باندې ګټه دې ویره هغه د اوس کې حضرت کله سوې زوی دا خبرې کوي دې کې دا اصل کې خبره غصه او کبر لا بسر پروت دی دا عمل چې کوي دې شوی نو سره بیا یې په عمل نه ځای ساتي یا څو دې شوی وي دې تاسو وایا یو واګه وسره دې نو تاسو سره دې دې کا چې دا څه کومه لو د دې سره ورته کې په دې باندې دې هغه چې دې دا راځي چې صحیح ده کوم دې زنانه دا څه وکړو نو چې کوم دې ځان سره نو په دې ورته دې څه دې په علاج ورو چې دې کیږي ورو به دې راځي څنګه دې دې ډېر شو په اوس ته ځکه چې تکار چې کوم خپل وو او دا ارسه په دې باندې چې دې ورو ورته بس کله دې کوم دې چې دا ځان روانه دا عمل او ارسه چې دې په دې باندې دا یو ورو دې په خپل د اوسه نو څه نه او به هغه چې کوم دې په تاسو ته رسیدي دې چې دې نو دې به بالکل صبر پکې کوي دې راغی راس ذهننا دا ارسه چې دې نو دا وته او دا ارسه چې دې نو کار دا چې دې کېږي یو چې حضرت دې کومې نو ښکار چې دې نو او ښکار په شریعت تاسو کې جایز دې نو دې دا رسمو باندې هم دې نو ښکار چې کومې جایز دې او د فقها او د فقه چې کومې نو کتابونه کړي دي دا ابتدایي کې چې کومې راځي چې د ښکار سپین باقي دا غیر هغه چې کومې نو ورته نو صاحب لري دا او صاحب لري دا درې په پنځه بیا سپیچ د ښکارو هذا لوني ذهب كده مجاهد في حالات دي نو روان دي وسره ويدل ويچ دا سپیو دوالي دي سره منډه چې کله ته وسره ويچ ګورې دا چې په لته الله خلاص وخت کړه وړي دا نام هغه چې په کاګا کې منډه جوالي شو کله سپیچ راوړی دي دا بیا چې منډه ولي چې دا چې روکو دي سپیچ دې دي او چې کله دا سپیچ لاس نه پړونه نه کوله پړونه بس کله راوځو ده حضرت دا ربي دوالي سره دا دې د شپې چې د دې یو خوب دی په دوی حضرت دا بلخشاه چې دا نه ماده ملت او د خلافت درکړو دومره زور چې د دې تاسو باندې په نو کړی چې زموږ د سره د کوم دا حالت دا چې کوم دا هم په جوړه سهار شو هغه د سړي سره چې کوم د ټول خپل نسبت ولا دی او د دا په علماء کې د دې چې د علاج د غصې او د کبر د دې هر څه چې کوم له وشو دا غي له رستو چې کوم بیا یعنی هغه د نسبت دی او د الغرض چې د غصې علاج دی علماء دي صوفیا دي حکماء دا ټول چې دا کوي او د معاشره کې انسان چې کوم له وسی مخابرات دي امور سره دا هم دا به د راځي دا وخت د شریعت تقاضي دا به مخلقون دا به واجب انسان مسؤول باندې مسبب دی زبر کې دی دا کوي او څومره کې برداشت او د دې خپل برداشت کوي دا کوي ځکه دا صوفیات ای څنګه ولې ځان دي چې دا ټول د دوی چې څنګه دي دعا داخليږي ته خپل زبر او صبر دا به کوي دا علامه شیخ عثماني مولا ډېر بهترین یو قول چې دا کوي چې هر خبره په حق په نیت باندې وي او د حق په طریقه باندې نه وي هیڅ یاره چې دې فیصله کیږي نه چې انسان هر خبره کوي په حق طریقه باندې کوي او په حق نیت باندې کوي نو پای کې خامخا درس کوي بلاوي پای کې خامخا انسان هغه فهم او درس دا وخت دې بلاوي الغرض چې موضوع هغه مخلو هغه دا چې د مسلمان شان هغه ودای چې دې ضبط کوي دې به علم چې کوم دی کوي دې خپل مصطفی تعقوبه دا به دې نو کوي او دا به دې ساتي نفس کوم خوشالي او دې به خوشالي او رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه او په دې باندې وخت دا به چې کوم دی دا وایي کوئی انسان
لك معمول سبب يوزيك اللي كبيروا دي جنبنا دي مشكلات دي يدخل ولا ده أنسى اللي كبير محفوظ ده جديد الله تبارك وتعالى يقول إن الصفات سبوبة ما جرى التأمل وآخر دعوانا الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يا رب اللهم بصفات الكريمة عليه وعلى الصلاة والسلام أنت وكل بجاه الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين